السلام علیکم د معلوم ډاکټر طاهر احمد ز په لیډرینګ هاسپټل کې په هیڅ د اسسټنټ پروفیسور کار کوم د ماشومان په واټ کې زمانه نه پیغام په غوخه کې د ستنې لګولو په حواله سره دی تاسو ټول خلکو ته جما او زما تاسو را پیغام دی ګوري تاسو چې کله تاسو ماشوم نه جوړي او هغه ته بیماری دومره غټه نه نو تاسو کې چې د نږدې محلي کوسي چې کوم ډاکټري چې هغه په اصل کې ډاکټر یم نه اينه ماشوم بوزي او سس تاسو خوخي او تاسو بلا زور راولې او صدا غي هم لګي چې ماشوم ته په واخه کې انجکشن ولګي یعنی ستن پکې ولګي دا ماشوم د پاره ډیر زیات نقصان دی د دې دوه غټ نقصان نه دی یو نقصان خدای چې په هغه ټیم باندې ماشوم چې دی نو هغه ته د لګ علاج ضرورتي د خپل دوايي سره ټیکې دي شي ارتبه دوايي سره یا معمولی شان دي خېټه دستونه دوايي سره ټیکې دي چې خدای هغه په بدله کې تاسو هغه اغله غټ علاج ورکړي یعنی ستنه وته ولګوي یو نقصان خو دار دویم نقصان دار کدا ستن چې دی نو نس پخپه کې چې کوم نسونه دي چې هغه زموږ د خپل د حرکت کنټرول کوي هغه نس واله شي او هغه خراب شي ناغي پوج باندې هغه په معذور شي او دغه په کمزورتیا راشي او د عمر مرده پاره مونږه تر دغه ماشوم دې معذوران شي نو تاسو ټول د ما هدایت دی چې تاسو مهرباني وکړئ بغیر د ضرورت نه او بغیر د مسترد ډاکټر نه چې تاسو چرته خپل ماشومان ته په وخه کې ستنې ملګوي ډیره مهرباني